السلام علیکم ملګرو. د عمران خان یو ډیر غټ مخالف د عمران خان په حق کې دا بیان جاری کړی دی چې عمران خان خپل بچونه زیاته مینه پاکستان سره کوي. د عمران خان او د پاکستان د فوج ترمنځ اختلافات ولې پیدا شي، یو نوې الزام هم په عمران خان باندې لګیدل دی. بل عمران خان ته په جیل کې دوی ورکړل کیږي، دا خبره چا کړې ده؟ بل د مولانا صاحب د پارټۍ یو غټ رهنما په پی ټی آی کې شامل شوی دی چې دغه رهنما تاسو الریډي نیوز کې کتلی وي، داود خټک صاحب دغه حواله سره هم اپډیټس دي. بل پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي الیکشن د پاره یو نوې ناری اعلان هم کړی دی. پی ټی آی په پېښور کې د جلسې کول اجازه هم غوښتل دي. نون لیگ یو ډیر اهم رهنما او د نواز شریف ملګری نون لیگ نه الیکشن نه لړاوي بلکې آزاد امیدوار به ودرېږي. دا سوق دی پاغه باندې به هم تفصیلا خبره کو. دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې، دا ټول خبرونه به تاسو سره په دې ویډیو کې تفصیلا شریک کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړۍ په عمران خان خبره کو. عمران خان وایي خپل بچو زیاته مینه پاکستان سره کوي. دا خبره چا کړې ده؟ د دې خبرې اعتراف علیم خان کړی دی. علیم خان د پاک فوج او د عمران خان اختلافات حواله سره یو الزام هم لګولې دی. علیم خان ویلي چې عمران خان تقریبا 3.5 سال په پاکستان حکومت کړی دی او د 3.5 سال کې عمران خان خپل بچو سره یو ملاقات هم نه دی کړی. یعنی علیم خان ویلي چې هغه د خپل بچو نشونو د پاکستان د عوامو به څه شي، دا لکه مطلب دا څه نه دی ویلي چې د پاکستان د عوام د پر لکه زموږ سوچ دومره نیگیټیو دی، لکه دا څه نه دی ویلي چې د پاکستان د عوام د پاره د خپل بچو سره هم ملاقات نه کړي، خپل بچي ایر کړی دي، بلکې ډیر وایي چې د خپل بچو نشو زموږ بس شي خمخ کې اوري. نواز شریف خپل بچو د پاره ګوره ټول لندن، ټول دولت چې کم دی لندن ته یوړو او عمران خان خپل بچو سره ملاقات هم نه دی کړي. علیم خان دا هم ویلي چې د عمران خان په خپل کور کې کرپشن کې دوه په بشرا بیبي او فراګوګي باندې هم څه الزامات لګولې دي. علیم خان ویلي چې جنرال فیض حمید د پاکستان آرمي راتلونکي نوې آرمي چیف جوړېدل غوښتل او هغه آرمي چیف جوړېدلو د لپاره ټوله کاروي د نواز شریف خلاف کوله او عمران خان ورسره وي هم یو ځای. بل رانا سنوله د دې خبرې انکشاف کړی چې عمران خان ته جیل کې دوی ورکول کیږي او هغه ویلي چې زه دا کنفرم کول نشم، خو عمران خان ته جیل کې دوی ضرور ورکړل کیږي. د رانا سنوله دوی مطلب دا دی چې عمران خان ته په جیل کې نشه ورکول کیږي، چونکه هم دې رانا سنوله مخکې را دعوا کړې و چې عمران خان نشې دی وغه په جیل کې 2 ورځې هم نشي تورولې. او که تاسو ګورئ عمران خان په جیل کې 100 نه تقریبا زیات ورځې تیرې کې، خو عمران خان څومره هم ټیسټونه په جیل کې شوي دي، جیل نه بهر شوي دي، عدالت کې شوي دي، خو په هغه باندې دغه په ریپورتونو کې دا نه دی راغلی چې د نشه کړی دی یا د په بلډ کې د نشې څه داسې پارټیکلز مطلب ډاکټرانو ته معلوم شوي دي. عمران خان په جیل کې 100 ورځې تیرې کې نه دی سوچ دا چې عمران خان گیر شي دی به خامخا هر قسم ډیل تیار شي، ځکه دا یو نشې انسان دی او نشې انسان په جیل کې وخت نشي تیرولې، خامخا د خپل نشې د لپاره بهر ډیل اومني او دغه رنګونه شوجي. او خو بیا عمران خان جیل کې 100 ورځې نه دا خالي داسې د پتر 100 ورځې نه زیات ورځې تیرې کې. اوس رانا سنوله یو ځل بیا الزام لګولې چې دا سکیدې نشي چې عمران خان بغیر نشي په جیل کې وخت لري، دله ضرور په جیل کې دوی ورکول کیږي، دله ضرور په جیل کې نشه ملاويږي ځکه د دومره ټیم په جیل کې تیر کوجي. رانا سنوله یو بل الزام هم په عمران خان لګولږي. بل د پرویز خټک حلقې نه د مولانا فضل الرحمن صاحب یو غټ رهنما په پی ټی آی کې شامل شوی دی. په پی ټی آی کې د خلکو شاملېدو سلسله یو ځل بیا روانه شوې ده. د جی یو ای د داود خټک په پی ټی آی کې شامل شوی دی او د تعلق د پرویز خټک د حلقې نه دی. داود خټک ویلي چې د عمران خان مقام مخکې هم زما زړه کې ډیر زیات خو د دې حلقې نه مخکې پرویز خټک الریډي پی ټی آی سره شامل نو ځکه ما پی ټی آی کې اهم کردار نو ادا کړی، ځکه چې پی ټی آی ته نو مرغله د پرویز خټک په وجه باندې، خو اوس په د پی ټی آی او عمران خان او عوام د لپاره مونږ په پی ټی آی کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي. بل عمران خان او پی ټی آی کور کمیټي راتلونکي الیکشن د لپاره د خپل نوې ناره اعلان کړی دی او ناره دا ده چې د ظلم بدله مونږ اوټ سره اخلو، یعنی مطلب ظلم کا بدله اوټ سي. یعنی د دې مطلب دا چې مونږ به د خپل ظلم بدل په اوټ اخلو، مونږ به چې مونږ سره چا ظلم کړی نو مونږ یې سره ظلم نه کوو بلکې له مونږ شکست په اوټ باندې ورکو. دا مطلب دا دی کور کمیټي د عمران خان چې کوم کور کمیټي د عمران خان چې کوم پارټي د پی ټی آی هغه د لپاره اوس الریډي دی جلسونه هم روانای چې د پیښور های کورټ نه یو ځل بیا اجازه غوښتل شوې ده. د پیښور چې کوم انتظامیه د هغه نه د جلسې کولو اجازه غوښتل شوې ده او راتلونکي چې کوم الیکشن دی هغه د لپاره د عمران خان چې کوم مطلب پلانینګ دی د عمران خان د کور کمیټي چې کوم پلانینګ دی غدار چې باري مقدار کې خلک پی ټی آی ته اوټ ورواته او چې په پی ټی آی کوم ظلم شوی دی چې د هغه بدله موږ په اوټ سره واخلو. دا اپډیټس ډیر زیاته مننه. والسلام.